وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. کله د دنیا تمام وسائل موجود دي لیکن بوډا شي د انسان د جون خوندونه ختم شي. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. ہمیشہ بزوانان یې د بوډاوالی سوچ ختم. زنانې دلته په یو مشکل کې واچولې، مورې جوړی، نیای جوړی، بچی لویی، د محمد رسول الله امتی لویی، د الله بنده غلام لویی. دا مشکتونه د مور ختم شو. بیا بچی روړل نشتی. همیشه به ناوې په نظر را دي. فجعل انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. دا بوډېګانې چې نن من خورو کې بوډېګانې ایښې دي، الله فرمایي تازه نوې جینکې به راپاسوم او ټول عمر به جینکې، بیا به ځوانه په نظر راځي د بوډاوالي سوچ باندې. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اے زما بندگانو ستاسو تمام خواہشات په پورا بنگلو کی خواہش. ان للمؤمن لخیمة فی الجنة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 میلا. د یوی ملغلر نه به یو محل جوړي. د محل د چھت او د پرش منځ کې فاصله به 80 میلی، 20 او 14 فٹ بنی. د فټونو تصور ختم دی. هلته د میلونو خبرې دي. یو محل کې دننه او یا زره کمرې، هر کمره باندې او یا زره کړکۍ دروازې دي. په هر کړکۍ دروازه کې او یا زره د نور پردې لګېدلې. وللمؤمن فیها اهلون. د هر یو بیبي جدا ځان له محل. یا لا یرا بعضهم بعضا. دنه به یو بل ته نه ښکاري. دنه زړه کې به حسدونه ني، بغض او کینه به ني. یو مجلس د خوراک به سلویخ کالی. کور شته دی لیکن مساکن طیبه، ډیرانونه پکې نشته، بیت الخلا پکې نشته، اسونه شته لیکن خاشړه نشته، څاروي شته لیکن سوټي او بول نشته، ګندګي نشته، خولي نشته. ستا د خولې نه به هم د مشکو نه زیاته خوشبو روان. مارس کولو چې الله انسان دلته د خواهش د پوره کول لپاره نو پیدا کړی، دا د خواهش د پوره کولو میدان. هر انسان ته یو دون لګېدلی چې دام نیمګړي دي، دا نیمګړي دي، او ما لا اوسه پورې څوک ونه لیدل چې هغه پوره شو او پوره دنیا نه روان. هر څوک نیمګړی تللی دی. پته نشته چې هر کس په دې سینه کې په کپن کې ځان سره څونه حسرتونه یوړل، قبرستان کې دفن شو. الله تعالی په موږ ډېر عظیم احسان وکړو. موږ خبر نو چې موږ چېرته روان یو، هلته موږ نه څه تپوس کېږي. دا غځې د زندګۍ سرمایه څه ده، دغه د زندګي په څه جوړېږي، په څه روانېږي، دې نه موږ نو خبر. اللہ خپل کتاب رولی او وی فرمایل کل نفس ذائقة الموت. دیو جن دا یو مستقل عنوان دی د قرآن. زہد پی دنیا کی زاہد شا. مسلمانا د اسلام په خوند به پوشی خو زاہد شا. د اسلام خوندونه هغه چاولی دل چا کې چې دنه زهد راغی. زهد عمر فاروق د 52 لک مربع میله بادشاہ، لیکن زاهد دی. په زهد کې چې هغه ته کم لذت راځي دا په زینت کې نه ویني. د اسلام د خوند نه خبر نشو، چا د زهد تعلیم حاصل نه.